په ایماندارۍ خبره وکړه چې په ټول پاکستان کې د شمار کسان به وي چې هغه به د قرآن کریم په مطالبو باندې کما حقه پوهیږي. په ټول پاکستان کې د شمار کسان، اگر چې تاسو خیال وکړئ دعوه خو د دنیا ده، اوس مونږ ټول دا پوهیږو چې کوم سړی جماعت کې امامي یا طالبي، نو زمونږ عقیده دای چې دا په قرآن خپوي، ځکه چې جماعت کې امام دی، یا دا سړی په قرآن خپويږي ځکه چې جماعت کې طالب دی. نج ما درته عرض وکړو چې په ټول پاکستان کې د شمار کسان به چې هغه به د قرآن په ماهیت باندې حتی الوصف وي. په دې قرآن کریم کې داسې الفاظ شته چې د دنیا محدثین او مفسرینو زړه پیشین شوی دی، تر اوسه پورې د هغې غرض معلوم کړی. مثلا یاسین، اوس دا لفظ د یاسین چې دی تاسو دا دنیا ورپسې چاڼ کوي، پته به ونه لګوئ چې د یاسین معنا څه ده. یا قرآن کې راځي طه، سورت طه په سر باندې دنیا ولټوي، لفظ طه څه معنا ده پته به ونه لګي. الف لام میم ګرځه ورپسې پته به ونه لګي. سورت قاف په سر کې راځي قاف والقرآن المجید، د لفظ قاف څه معنا ده. نو عرض میں دا کولو چې قرآن کریم کې اوس هم داسې مشکل الفاظ دي چې هغه سوا د الله نه او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوا بل چاته پته نشته. نو اسې دې پورې درته وایم چې نن زمونږ په دې ملک کې لوی انتشار او فساد په دې خبر هم جوړ دی چې تاسو هر سورګری ته شاګل وایي، هر سورګری شاګل نه، مطلب مې دا دی چې هر سړی په علم نه پوهیږي. استاسو د دې کلو خلق یې تقریبا خلیل مومن، خلیل مومن کې وګورځه د شمیر کسان به دو سلور کسا پیدا کی چې هغه به څه گزاره کوي. برای نام خو مونږ ډېر زیات دي، لیکن د قرآن او حدیث ماهیت پوهېدل او د هغې حقیقت پوهېدل دې دپاره ډېر لوی علم پکار دی. هغه ډېر لوی علم عزیزانو داسې دی چې یو علم دی پکې، یو علم چې هغې ته علم صرف وایي، او په هغه علم صرف کې به صیغې زده کوي. مثلا ضربا
د ضربه معنا بچ تکه نو تیر شوی زمانہ بکے کا حال بکے کراتلون کے زمانہ بکے یضربو مانا ب تیر شوی زمانہ کے کا حال بکے کا استقبال بکے راتلون کے زمانہ بکے یو علم صرف تے چپاغی کی بس صیغه زدکے اگر یو علم صرف چی تصدکیم کم از کم 15 کالا پی لگی 15 کالا دے علم صرف پسی بیا نحو دا پا علم نحو ازدکولو 15 کالا لگی ام چی ازدکے او کنا علی خادے دی ځان نه جوړ کړي او د قصخانه چکرې وهي او ځان دی غوړ زیړ کړي او مدرسه کې سبق مې بیا ټکې نشي زده کول چې زده کې نو دومره موده پې لګي نو د یو جملې ترجمه د قواعد مطابق دا بیا اعلی کیږي چې تا نحو وي بیا دې پسې بل علم دې منطق ورته وي هغه چې زده کېم خپل لاندې به د ځمکه وتښتي نو زما عزیزانو قرآن او حدیث زده کولو د پاره مقدمات دي سمرا علوم دی چې هغه بس دکې نو اله بکار کی چې دا علوم زده کې بیا دې د پاره به اصول زده کې اصول د اصول ځان له کتابونه دی بیا ځان له اصول شاشیدا او نور الانوار دی حسامی دا تلوی توضیح دے مسلم ثبوت دے دا اصول پا دی اصولو کے بداز دکے چھ قرآن چھ دے دا پا شل قسم دے پا شل قسم دا قرآن نا چھ کم مسائل و استنباط کی گی کم مسائل تیروزی آگے کی دلالت النص تے اشارت النص تے اقتضاء النص تے صریح تے مطلق دے وغیرہ وغیرہ شل قسم یو آیاتنا یو آیات بئی چا دا پارا با مطلق وی چا دا پارا با اقتضاء النص وی چا دا پارا با دلالت النص وی چا دا پارا با اشارت النص وی نو عرض میں داو چھ اغی دا پارا با دا اصول وے بی او دا اصول چھ ختم شی بیا با اصول حدیث وے اصول حدیث کے با بیا تدا گورے چھ دا حدیث چانا روایت تے قوی دے ضعیف تے راوی مضبوط تے کمزور دے وغیرہ وغیرہ نو عزیزانو عرض میں داو چھ دا دمرا علوم دا دشمار خلق دی چھ اغیل ورزی او اغی ویلی دی دشمار خلق نن پا دی ملکی فساد چھ دا دین پا نوم کے جوڑ دے دا دا علماء دا لاسا نہ دے جوڑ دا دا بے علم خلق دا لاسا جوڑ چرتا چلو علماء دی التا دا خدای کروڑون رحمتون وریگی التا ایس فساد نشت چرتا کی چدا نمچاون دی راش نہ پخپلا خبر پوئیگی او نہ دا بل پا خبر پوئیگی نو صاحب کلی دو ڈالیش عوام پا کے ٹوپا کے راوالی تماچے راوالی
یو جنازه کې ز پیغام په جنازه ګلونه چول نو الته یو طالب امام هغه به چرته خلکو ته ویلی چې دا ګلونه چول ګناه ده نو هغه په جنازه ورمنډه کړه او ګلونه یې واغسته په دې ځمکه وي هغه نور خلک چې وه پې خفه شو هغې ورپسې ټوپکې راواغست هلکه څه چل دی ویلې چې دا چلو ما هغه طالب د لاس نه ونیو مالې د خدای بنده دا ولې دې دا کار وکړه وی چې دا بدعت دی ما ورته ویل که دې ګلونو نه عطر جوړ شي هغه عطر په ځان لګول بیا څه شی دی ویل هغه سنت دی نو مال د دې ګلونو عطر ګلاب رامبیل یا چامبیل د دې عطر په ځان مګل چې تاله بوتل څوک درکړي او ته په ځان ومږې نو بیا خو سنت شو او که په دې مړي چا دوه څلور ګلونه اچولي دي نو دا بدعت شو دا مړی هم پې کافر شو نن دا پښتون بدبخت او بې ضمیره قوم په دې کلو کې وګورئ په دې قهر اخته دي کله به دوه ډلې شي فرقې او پرې جنبې به پکې جوړې شي نیم به د یو ملګري نیم به د بل هغه به هم لوډ سپیکر لګولی ده به هم لګولی هغه به هم لګیایي په لوډ سپیکر کې غرمبېږي به دی به هم لګیایي یو حال به ملک د بېدینۍ سیلاب یوړو ملک د عیاشۍ او د لوفرۍ سیلاب یوړو او مونږ د مړي په ګلونو کې اخته یو او یو بل پسې م لوډ سپیکر یې لګوي ملک د تباہی او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی تاسو به وګورئ د دې ملک حال او د دې ملک حشر کدا د پیپل پارټۍ حکومت باقی پاتې شو تاسو به وګورئ چې د ملک نه څه جوړیږي او د ښځو نه څه جوړیږي او د نرو نه څه جوړیږي ښځې خو اوس هم لګیا یې ګورئ تاسو ټولې ګورئ او سړی هم ګورئ لګیا یې خدای دې تباه کي هغه خلق چې چا په پاکستان کې د جمعې د ورځې د چوټۍ مطالبه کړې وه چا چې دا ظلم دې ملک سره کړی دی چې چوټي د جمعې کړې ده خدای دې د قبر نه اور راوباسي ملک کې قانون د انګریز دی او ته والا چوټي د جمعې کوي د جمعې هغه وقت ختم شو هغه عزت ختم شو او وقار ختم شو د جمعې په شپه به چا چرته ګناه کوله یا د جمعې په ورځې به چا چرته ګناه کوله د جمعې د شپې دومره لوی احترام او د جمعې د ورځې دومره لوی احترام هغه هر څه ختم شو او دا لوی ظلم زمونږ خلقو د لاسه وشو نن په دین او په ملک کې په عوامو کې د دین په رنګ کې چې څومره فساد دی د دې ذمہوار مونږ یو دا پختنه به الله مونږ نه کوي بیا دا اختلافات چې کم نن په ملک کې پیدا فساد جوړ دی نن ما طبیعت لږ ټیک نه دی دا به انشاءالله زه په نمبر تاسو ته وایم چې امام ابو حنیفه څوک و امام شافعی څوک و امام مالک څوک و امام حنبل څوک و امام بخاری څوک و امام مسلم څوک و امام ترمذی څوک و حدیث څه شی دی او قرآن څه شی دی دا بیانات به زندگی چې ولګ لګاو او خونه دې درغله دانن جمعه الوداع دا بیا خدای خبر چې مونږ ژوندۍ او په مونږ جمعه الوداع راشي په دې جمعه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خفاو او الوداع لفظ به جمعه الوداع ته الوداع لفظ به په دې ورځ باندې ویلي چې د ډېر لوټ میاشت و زمونږ نه عمدا سرانه لاړه مونږ پکې ایسو نه کړ اوس راشي حضرت عمر فاروق
چې دې کې راز څه دی چې دا تراویح 60 رکعات وای راز پکې دا دی چې دې 60 رکعاتو باندې په دې میاشت کې الله د 60 رکعاتو فرض تکمیل کوي تکمیل یعنی 60 رکعاتو فرض لا د روزې د ورځې پښتي ورکړي ګوره 2 رکعات فرض سحر 3 رکعات ماسپخین څو شو شپږ 3 مازیګر سو لس 3 ماخام 14 3 ماسختن اولس او 3 وتر شل فرض چې شل فرض شو تراویح شل فرض نو یو رکعت تراویح د یو فرضو دملا پښتي الله جوړه کړی دا نو شل رکعاتو تراویح کې راز دا دی چې الله د ورځې د شل رکعاتو تکمیل په دی باندې زما په خبره بل حضرت عمر د شلو ایجاد کړی دی بل دلیل په کمزور دی د شلو رکعاتو په ایجاد د حضرت عمر دلیل د دین لوی قوی بل کم دی پیغمبر فرمایلی دی صلی الله علیه وسلم چې اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم زما صحابه پشان دستور دي هر یو پسیم چنیت تړلو دغه سملا بل حدیث ته علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المهدیین پتاسو لازم دی زما طریقې او زما لارې او پتاسو لازم دی زما د خلفاء لارې زما د خلفاء الراشدین لارې زما سلورو یارانو چې کوم لار تاسو ته سم کړی دا پتاسو لازم دی چې په دې لار بروای عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ایجاد د شلو رکعات د ابن عباس روایت د پیغمبرنا د شلو رکعاتو دائمه مجتهدین او مذهب شل رکعاتا د ټول امت مسلمه مذهب شل رکعاتا په کعبه بیت الله شریف کې شل رکعاتا کیږي په مدینه منوره د پیغمبر په خوا کې شل رکعاتا کیږي تاسو خیال راځي اوس اخیری خبره وره مولانا تھانوی رحمت الله علینا تاسو شي چې دا تراویح شل دی او کاته دی هغه ورته بچیا خبره وره قیامت کے بعد ہر عبادت پختنه کی د هر عبادت 100 رکعات دی راوړ کدا تراویح شلوی او ته یو سی قیامت لا 8 رکعات نو دولس بد نور کم زینه پیدا کړي ها خدای پاک مطالبه وکړه چې دا خو شل رکعات وي او تا راوړي دولس دي نو ورشه دولس دا تا راوړي اته دي ورشه دولس نور پیدا کړ نو کوم خو منډي وي اسویم پیدا به کوي چرته به پیدا کړ او چې مطالبه د شلو شو وړي دي شلوي بس خبر خلاص شو کوم مطالبه د اتو شو او تا وړي شلوي نو اتبه پاتو کې مجرشي او دولس بدر سره فالتوم شي کنه او د دولس بدل کې به بل رتبه خدای پاک درکړي نو شی زیات وړل پکار دي که کم وړل پکار دي خو عبادت ته کنه چې شل دی اوړي او مطالبه د اتو وا دولس به بچي باغې به نور څوک دولس دی اته دی اوړي او مطالبه د شلو شونو کې بچ د دې وجنه د ټولو خبرو ته عزیزانو سوچ کوئ د ټول امت مسلمه اجماع د په دې وخت کې چې تراویح شل رکعات ختم یو ځلا سنت ته په تراویح کې اوریدل دینه سیوا نور ډیر کسو کوي دا نفل دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بش په ختم کول پروجو یو شپه یو به په تراویح کې کولو او یو به د ورځې کولو یو به د شپې کولو سار به شروع کو ماخام له به ختم
تراوی به چې وکړي بیا به قران شروع کړو سار بانګونو پورې به بل ختم وکړو نو یو شپه ته ختمونه به کول او سلويخ کاله د ماسختن پاودس د سهار مونږ کړي دغم خلق وو مونږم خلق دغم بنی آدم وو مونږم بنی آدم اوس خپل بنی آدم توپ تا او دغه خلقو ته سوچ کوي چې خلق دغه چې دا لاړه او که خلق مونږ یو واخر یو سیر غنم په پوخ کانی او د یو سیر درېمه حصہ یعنی یو سیر ثابت او د یو سیر درېمه حصہ دا سرسایه ده نو د دې قیمت چې بازار کې ما تاسو کو نو 100 روپے او شپګنی جوړیږي که تاسو زیات احتیاط پکې کوئ نو 15 روپے فی کس سرسایه ده دا به د اختر د مانځنه مخکې ورکوي مانځنه که رستو شوه بیا خیرات ته سرسایه نه ده که سړی سره پیسې وي او سرسایه ادا نه کړه نو د تراویح او د رمضان عبادت چې ده دا ټول به د اسمان لاندې زوړند وي او درجه د قبول ته به پاس خدای پاک نه پری بیا خیرات ته سرسایه نه ده که سړی سره پیسې وي او سرسایه ادا نه کړه نو د تراویح او د رمضان عبادت چې ده دا ټول به د اسمان لاندې زوړند وي او درجه د قبول ته به پاس خدای پاک نه پری ٹھیک شو ورکه به چاله ورکه به هغه چاله چې په دغه ورځ د چا نغره سوړ وي نغره پیژنې نغره ورکه به هغه چاله چې په دغه ورځ د چا نغره سوړ وي منچې نه وريجي نه چای په باندې نه روټای نه ترکاری نه د چا نغره سوړ وي نو سرسایه په دغه ورځ دغه سړی لا ورکه که دغه سي سړی دی په محله او په کندي کې نو بیا به امام ګوري که امام دی غریبو او د کال 12 میاشتې سرسایه او سرمنو تناستو او بل درکه نو بال بچدارو بیا امام زیات حقدار دی بیا به خپل امام ته ورکه ځکه چې ستاسو په دغه ورځ امام لوی دشمن شي که امام د خدای خواري کنه نو سرسایه ک غریب می بل چاله ورته دی امام نه متیازه مې وکړه او د سیمراته وچنه وای د تاسو پیژنم کنه امام تسپک ګورې سپک او رک شوی دو خزولان دی بادشاہی کوي دو خزولان سپک او رک شوی د اوخ پشاله وو خړی په جمعات کې امام تسپک ګور مونږ ورپسې وکي او خزه او لور ورته کنځي بیا نو آینده در باندې نور تیارې ان شاء الله العزیز را روان دي او تماشې به کوي نن تاسو په دې بلاخته نو دې ملک په 200 کاله کې غلطي فیصله کړي صحیح فیصله نه دا کړي نو را فیصله چې کې په خپل بوکتاو نو آینده در باندې نور تیارې ان شاء الله العزیز را روان دي او تماشې به کوي نن تاسو په دې بلاخته په دې ملک ما ته ټلیفونونه کیږي چې خیر دا باس در تاینده جمعه نه شروع کوم واخر دعوانا ان الحمدللہ ابتداء عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا او زه خوڑا کے خوشحالی روٹا گرانا کا نن بیان ہوئے ډیر خکار دوی اوڑو والے گران کا چې دوی اوڑو گران کا نن بایی بر اٹھائی نہ گرانی وہ آئی پیمان دا نن بایی سے گناہ دا سبزی دکاندار سبزی گران اکڑا ورشا سبزی منڈئی کے دا لوئے لوئے سنڈاگان ورتیان چناستی چا دا کریٹو فروٹو نا دا شپے تقسیمئی
د فروټو کریټ تقسیمای هغه له خو نږدې څوک نه ورځي او غریب دکاندار پسې راشي باټینګر څو پیسې سیر دي جی روپۍ پولیس ور سره یې صاحب بیا دغه پولیس نه دی خدای لکه څه چل شوی دی کور دی وران شه څه چل شوی دی بیړه دی غرکشه وای سره باټینګر یې ګران خرڅ شرمېدلی قومه بے حیا بے غیرت ملک بے ضمیر قوم په خبره نه پوهېدونکی قوم چا چې ګران کړي دي هغه د شپې د سنډا غوندې په آرام ایر کنډیشن کې پروتي چا چې 2 پیسې مزدورۍ له راوړي دي هغه په 3/6 فوٹ کے पुलिस पे पर्चा ورکی او آرڈری چې 15 ورځو کې به ضمانت نه کی دا مغه غریبان دي چې دی رستم جنډا لګولې و قصاب وخه ګرانه خرڅ کړه اړه رانی سه کافر دی کافر هغه نه دی چې تا د مال منډۍ لیلام کړې ده او بدماشان دی پکې کینولې دي ټوپکې دوه نلیزې ور سره دي یو میخه چې را روانه شي د منډۍ نه 1500 په د بدماش ټیکس او 1500 په ستا د میسپل کارپوریشن ټیکس چې په چونګي را ټیریږي یو چونګې د یو علاقې په 6 کروڑ روپۍ لیلامي کارپوریشن هم نه مړیږي پړینګ غټته تاسو واورئ کونسلرانو اوس د بمبې بل دوی 30 روپۍ کوي د 1 روپۍ نه 3 شوې 3 نه 10 نه 25 نه 30 کوي تاسو خیال راغی نو عرض میں دا دے چې الته په د چونګو او د چونګو ټیکه څوک اخلي د پیښور لوی نهنګان لوی پړانګان لوی شرمخان دا د چونګو ټیکالی او پاغه د شپې بدماشان مقرر کړي نو د قصاب کور ته چراشي 100 روپۍ په سرکار لور کړي 1500 روپۍ زد قصاب دے خدای ورکی ز مال خدای راستی کا اوسه پورې مفت غوښه راکړي خبره خدای د پاره کوم ستا دې کې مې یو ځل غوښه غسته د ګډې راکړي و دغه کې چرته دکان بیمار لا مې وړه د خزي ګډې غوښه راکړي قصاب زما پلار نه دی خبره د انصاف کو د انصاف چې پشپاګ او 15000 روپۍ هغه میخه واغستا بیا هر یو تسمار خان ورشي چې مال اډو کې مرا کوا پستا غوښه راکا دا اډو کې بده قصاب کم زیته وي انصاف خبره ده کنه دا بس کوي عبدالرحمن بابا کار کوي چې دل سوزي بزما حالا در معلوم شي دل سوزی بزما حالا در معلوم شی کتما غندی بی دل او ز دل بروی پا دغه دکان تا کینو زبیا تا تا ہوئے ما چتے اس پورا قدر کا نو زما عزیزانو زویم چی ترسو پوری پا ملک کے غٹ نه ایرانی ولی شوے پا ملک ارزانی نہ رہی 3/6 فوٹ کے پرچت پنن بئی ورکے تا پا 3/6 فوٹ کے پرچت ارو سپورے پا یو فلور مل والا باندے والے ورنکڑا دا فلور ملونو والا غواو مل خودتا چی کمی اوچے روٹایا چاہی قسم پا خدای دے چی اگا اوچے روٹائے دوی پا غنمو کی گڑی اوڑی او پتا پی فلور مل والا بیاس قوم دا خدای نا سرکش و باغی دے اگر ورځ د ډیپټي کمشنر سره میټینګ و د ملونو والا چې جی ساډا نه رخ کټه
چا دا نه ده کټه ما ډي سي ته ویل ما ته بدی ما واس کړی وې کنه چې ما دوی ته دا نرخ خودلې سینماګانو والا راشي وي زمونږ نرخ کم دی او تاسو خدای تباہ او برباد تاسو خدای بیړی تباہ لوی د قوم د اولاد او د بچو دشمنان سینماګانو والا دي کنه اے پړاند شي په برګو باندې تاسو خو دوست دشمن نه پیژنئ بیا بلو پرنټونه په سینماګانو کې چلای زمونږ بچی دوی تباہ او برباد کړ کنه بیا په دې ملک د میوزیک سنټرو دکانونو وګورئ قدم بیارته چې د ګډې زوی ګوره د میوزیک سنټر دکان یې بیا د ضیاء الحق رحمت الله علیه په دور کې د وی سی آر نه کسٹم ډیوټي اوچتا شو چې دا لوی نعمت ته چې ارشو کې ګوري بیا راشپا په ملک د وی سی آر حال وګوره بیا په دې ملک د ویډیو گیمونو دکانونو وګوره ویډیو گیم آیو ماشوم د مور خختک خرڅای او پیسې را پیدا کوي او ویډیو گیم په ګوري او بدبختو په دې ملک تاسو وګورئ تاسو د بچو تربیت څنګه کی زما په خدای قسم دی واورای ما ته وګورئ چې زما په لاس کې قوت راغې کمانه یو سینما په ځمکه پاتې شوه نو دا ګیره به د سپي په کونه ولاړه بیا زه به حکمران یم او په بازار کې به د جینۍ فوټو په میوزیک سنټر دکان باندې لګېدلی او دنیا به تیریږي او د هغې فوټو تماشه به کوي والله چې پوز او غوږونه ترې پرې کړي بیا زه به حکمران یم او ما نه به د جمعې په شپه په اسلامي ملک کې څوک ډمه ګډه کړي ډمه به ګډه کړي تیرو ورځو کې د ډي سي دفتر کې یو هلک ما ته ویل زما ویل میری ذرا سفارش کر لے مالا کیا گال لے ویل ذرا تراد اویا ہوئے تے ڈسکو کرنے زتاستا ایمانی ہوئے ماں ڈسکو نہ پیجن دو نماوے چو ڈسکو سے در اٹھائی پرمٹ مرمٹ پہ یاد سے بلا بھئی نما ڈیس ما ڈیسی تاوی مائجی دا غریب سے ڈسکو پرمٹ خواری نو ڈیسی ماتا ہوئی چھے ایک نہ پنج دے دے ساس مولانا صاحب ڈسکو سمجھتے ہیں مال پتہ نہیں کوئی روٹی موٹی دا کسا پرمٹ مانگنا اسی میں ویل ڈسکو لاورو کنجریاں منگا کے ننگیاں نچانیاں نو کہن دینا یارا چھے پدیزے کے خو میں سڑے ہوالو کرنا پدیزے کی چھے یو گھنٹہ دا سٹ مگلو ود رزیل بچیا تالا دمرا شرم نہ درځي چې ما ته وای چې ډي سي ته زما شپارس وکړه چې د ډي سي داغه ذلیل قوم ابل اورځ یو سړی راغی د وی سی آر کیسټ یې نیولې دي سړی اوه کاله قید کو لږ د کمشنر صاحب ته ووایه چې راپرېږدي غریب سړی دی خیر دی څه چلو مال خوا کمشنر صاحب ما ته ملاو نه دی چې ورته یم چې 14 کاله یې قید کړ نو عزیزانو دا ارس چې مونږ سره کیږي دا زمونږ د اعمالو وجه ده اخیری خبره درته کوم بنی اسرائیلو باندې عذاب راغلی په 30 مقام کې 40 کاله هغه عذاب و 40 کاله ټوله شپه به دې بنی اسرائیلو مزل وکړو چې دې 30 نه ځان وباسو ټوله شپه به مزل وکړو او چې سهار به راپاڅېده نو امل ته به و چې چېرته نه به روان شوي زما په خبره پوهېږئ 42 کال د پاکستان کې چې چېرته نه روان وی امل ته ګړنګ کې پرېوتي یی په خدای قسم که نه ترقي وکوي نه د ملک په ملکونو کې ملک شي نه د وطن په وطنونو کې وطن شي کم قوم چې خپل حال په خپله بدل کړی نه د هغه قوم حال چې دی هغه بنی آدم نشي بدلولی د بنده سره پرېږدئ واورئ زه جمعیت العلماء اسلام سره تعلق لرم ټول وایي لا اله الا الله محمد رسول الله
زما دې په دې کلمه قسمی که په جمعیت کې به مې دا عقیده چې مولانا فضل الرحمن به وزیر اعظم شي نو ماله به فلانه فایده راکړي، یا جمعیت کې به بل سړی چیف منسٹر شي نو ماله به فلانه فایده راکړي. که د پاکستان په 42 کال کې زما دا عقیده راغلی نو زه به په څلور مذهبه مسلمان نه یم. ماډو د بنده سره کړې نه ده، بنده به څه د هغه سره به څه د بنده سره هم کړې وه، ورته ټوکرای کېدی، اوس هم سیکریټریټ کې نږدې څوک پرېږدي. دا رستم چې جنډې 3 رنګه لګولې وې ته خو ورشه سپی به درته وایي څه کوې شیخه؟ وایي جي وزیر اعلی صاحب سره ملاوېږم دا د تخته اوسپنې حوالات. هغه وایي ښه منډه کړي په دې لاره زه تېرېږم چې ګورم 2-3 شیخان په منډه. تاسو خیال راغی؟ درخواست ګرځوه ملک بیړه تباه ده. ورشه تمام محکمې وګورئ، لکونه روپۍ د ټیکدارانو بندي، وابډا کې بندي، پی ډبلیو ډي کې بندي، ایس این جی ډي کې بندي، ټولو محکمو کې د ټیکدارانو بیلونه بندي. غریبان، مزدوران، ګلکاران دا ورپسې ځي او راځي، میاشتې وشوې د هغې بل نه پاس کېږي او د غریبانو روټۍ درک پکې نه لګي. ولې؟ وایي دا پیسې په پیپل ورکس پروګرام ته یې ویستې دي. ما ته وګورئ د ملک ژوندو ته د دیوال ډېر ضرورت دی که مړو ته د دیوال ډېر ضرورت دی؟ چرته ګیره ګوري ورته دیوال وي هلکه دا مړي تښتې څه. ښه بیا په سړکو دوی فوټپاتونه جوړوي. لعنت ستاسو په هغه انجینیرانو، لعنت ستاسو په هغه سوپروایزرانو. پاکستان ته ګوره، د هغې انجینیر ته ګوره. پاکستان انجینیر خبرې څه شي؟ د پاکستان انجینیر چې هغه د ښځې ګرځولو لوی انجینیر وي، د سړکونو د بلډینګونو لوی انجینیر نه وي، د ښځې ګرځولو لوی انجینیر وي چې مازدیګر کې صدر روډ ته بوځي، لیډا په موټر کې ناستي او لیډا یې دکاندارانو سره انګتې اچوي. د ښځو انجینیري فوټپاتونه جوړوي په سړک او د اوبو نکاسي نه کوي. ټیک ده؟ نو چې باران وشي په سړکونو دا ډنډې ولاړي، چې ډنډې ولاړي په هغې افریمیکس اچولی د هغې بیړه تباه شي. بارډر لینډ سره وګورئ، کله نه چې په باران کې په دې ځای دومره اوبه پکې ولاړي که نه ولاړي. نو په صدر کې بیا بارډر لینډ سره په دې چوک هغه کاڼو څه نوم دی دغه کاڼو ته څه ضرورت چې په دیوال یې وټومبل؟ ځکه چې په دې دا ښځې تېرېږي چې نظر یې په شین شي باندې خلک په هغې پوډریانو کوشش کړ شروع کړې ده چې پټۍ او خرڅۍ. خیال هم راغلی اوس دیوال ښایسته کولو د خدای بنده یو سړی وږی دی دا اتو ورځو او ته ورته وایې چې وګوره دا دیوال څومره ښایسته دی، ابوی بیړه دی غرقه ښځه ده لوږې مرې ماته وایې چې دیوال ښایسته دی. قوم اوس چوکیدګار کې څه چل کوي؟ په دې کې لا څه بلا کوي، په دې والله که زه پوهېږم سرنګ جوړوي. سرنګونو جوړولو والا عرب قومونه دي. راشه د هغوی سړک یې وګوره، د هغې سرنګونه وګوره، د هغې پلونه وګوره. دا قوم اشنغرۍ کې ورته پلونه جوړ کړي دي، جنګلې نورې موچتې کې بله ورځ پرې راتېرېدم په دومره اوچتو جنګلو یې ورټوپ کړو لکه خو پاس ځه که نه ویل پاس اوس څوک دومره یې ورټوپ نږدې لاره یې والې. دا قوم او دا وطن چې د کم قوم اسره بني آدمي پیپل پارټۍ کې هیڅ خاصیت نشته، هیڅ نشته سوا د دې نه چې پلار یې ویلي چې روټي کپړه مکان به ورکوم، نو قوم ورپسې 90% ورپسې شو او که نه وشو، نو روټي کپړه مکان میلاو نه شو، غریب پکې لاړو. اوس لورې ووې چې غریبي به ختمو، غریبان ووې چې دلته په سایکل چې ګرځي هغه مرستو جنډه کوله هلکه څه چل دی ماله به نوې خپې لګوي. اوس هم په بالا ماڼۍ کې درېږي، ماینه خو د لخپه نیغه ولګوله او نه د لکونه نیغه کړه. تا له خو هېڅ هم ونه کړم، دغسې لاسونه وهې لګیا دا ملک د بنده اسرې پرېږدي، د ملا ملګرتیا زمونږ هم چې ونه کړي.
کپدین یا تیگه چی مولا سره بر سر اقتدار راشی نا نا اسرا بس صرف د خدای د ذات کے صرف وا د مور په خېټه کې چا ساتلې او ټولو وای د مور په خېټه کې چا ساتلې او د مور نه چې پیدا شوې په دې ځای کې در تر روټۍ بندوبست چا کړو دې ځای کې د پایو بندوبست چا کړو بیا را لوی چا کړې نو د دینه بعد دی الله شته کنه نو اسره به د الله کې اسره به د بنده نه کې نن بلونو د بسوی ګیس خبرې مو اورېدې بلور صاحب راغلی و ما وروره ستا په اعلان مونږ بل نه دی داخل کړی واوره ویل جی هغه خو بل چلو شو څه چل پکې وشو چل مل نشته زما بل به 100-150 روپۍ د 2 میاشتو راتلو زما بل راغلی دی 924 روپۍ 924 تنور نشتا بل څه نشتا یو نغری دی او 924 روپۍ مالدا بل والا ویل زه به داخل کړم ته به چرته داخله زه تا پرېږدم چرته تا اعلان کړی چې بلونه مه داخله وای یا به دا بل خپل سټیج ته راولې او زه ممبرای ته ځکه نه ودرېدم په حلقه نمبر 2 زه انپوز ممبر کېدمه ځکه نه ودرېدم چې په هغه ممبرای د لعنتي چې په کومه اسمبلی کې زما د قوم خبره نه منلی کېږي او زه په هغه اسمبلی کې ناست زه پې ناست نه نه زه ممبري څه کوم د خدای کروڑ شکرونه مې وویسته چې ممبر شوی نه زه به هم د غویي غوندې خرڅېدی همایون سیف الله چېرته لاړو 2 کروڑ روپۍ بلې ورته پاس کړو نو لاړو دا بیخ پکې کې کېناسته ما ورته وی چې خفه کېږئ مه دا کورنۍ د شورلیټ پرځې دا په هره کړی فټ دي قربان د ملیانو نه د ملا ایمان مو کتو چا دا ونه ویلې په پاکستان کې چې ملام خرڅ شو ویلي دي 3-4 ممبران د صوبه سرحد او 4 د کوټې کلاو په سرکونو ګرځېده چا دا جرأت نشو کولی چې ملا ته وایي چې دا 2 کروڑه روپۍ والا واوره ستاسو ټولو کړې ګناه د زما شي چې د کوواټ مولانا نعمت الله ته 2 کروڑه روپۍ یوړې شوې هغه ورته ویل دومره غریب یم چې د وړو درک مې نه لګي که 2 نه راکړم اوس به والم خو ووټ خدای راستی که په 2 کروڑه روپۍ خرڅ نازیزانو بلا خبره بیا د بے نظیر پرائم منسٹر تقریر واورېده په اسمبلی کې پلانې پدې خپده پلانې پدې خپده پلانې پدې خپده وی د مولانا فضل الرحمان نے ہوئے کہ مولانا صاحب ہم سے اس لیے خفا ہے کہ میں نے شریعت بل پہ دستخط نہیں کیا ہے ثابت اشو دنیا تا چې مولا تی په دین خپاو کینی هغه خدام ویلې شو چې مولانا صاحب هغه نه چاته پوس کولې شو خدای قهر و کویلې چې مولانا فضل الرحمان 2 ارب روپۍ غوښتي نو دا سپینولې بچا ا د ګیدړ کار دی اوس حکومت چې څو وایي هغه صفاکای څو ګیدړ منډي والے چا ورته والے ویل بادشاہ په بیګار کې وخان نسی ویل ته خوخ نه ته ګیدړې ویل دشمنان مې ډیر دي کچا ورته ویل چې دام ته وخ بچي نو چې پته مې لګي بیړه به مې غر کوي لیکن داغے دخلے نہ خدا وسطا کہ مولانا صاحب ہم سے اس لیے خفا ہے کہ میں نے شریعت بل پہ دستخط نہیں کیا نو دنیا ته او خدا چې د مولا خفغان مانه په دین دے او مانه په اسلام دے دانن چې سمرا ملک ذہنی طور پریشان عزیزانو خبر اوري په تمام قومونو چې سمرا عذابونه نازل شوي دي په پاکستان عذاب د ذهن نازل دي هر سړی ذہنی طور پریشان دی د کلونو سٹاک ور سره پروتي وي د لوګي مرشم ار سډيري وي د لوګي مرشم اس نه وي دا د غرق شم ازاقه الله لباس الجوع والخوف نو زما عزیزانو سوی ګیس بیلونه بم در باندې زیات راځي او بجلی بیلونه سوی ګیس هم د پښتون د ملک پیداوار دی د کوټي بلوچستان بجلی زما د صوبې پیداوار دی د صوبه سرحد
نو زما د ملک او زما د قوم پیداوار زب په کیلان دیم نه کینم او زب په سوی ګیس روټایم نشم پخول او هغه پیسې دی پیپل ورس پروګرام ته وځي چې ستا د خپل غټخېټي په باندې غټېږي والله کدی دې تپریدو کومګ درته نشو ویلې هغه خدای به دې راونیسي چې کوم خدای ستا پلار رانیولې هغه خدای به دې رانیسي چې کوم خدای ضیاء الحق رانیولې هغه خدای به دې رانیسي چې کوم خدای یحیی خان رانیولې هغه خدای به دې رانیسي چې کوم خدای صدر ایوب رانیولې هغه خدای به دې رانیسي چې کوم خدای سکندر مرزا رانیولې کوم څه نشو ویلې زمون خدای خو ویلې چې کنه نو بیلونه ملونه درې کشتو پکې نشته واوري کټیک به وړه کمای کني کمای کټکول ته چې څوک رااله زما کور ته کراغه ما ورته علاج سوچ کړي مګم به چې سرمنتي و بس پالیسی جوړیږي سوچ پی کیږي لګیا سوچ به څنګه کیږي پرون د گورنر صاحب د زوی واده خدای چې په دې څه سوچ شي الګه کروڑونه روپۍ دې په لګولې ظالمه دا پیسې به په چا غریبو تقسیم کړي دلم خدای ور کړی دا وای خدای چې چاله ورکی غوړی وریجه د مستو سره نام څه شیخ خدای راته دلته کېنولې مونږ یو غم خو نه ده ښځه وه چې واده شوه مور میړه یې پوست پرې کړی ښځو ورته ویل کور دې وران شه پوست پرې کړي لی ورکې وایي ویل مور مېړنده شه د څه خبره نو قومه په سترګو ړوند شئ چېرته پوست پرې کړی ستاسو میړی چېرته پوست پرې کړی په تاسو په سر مسلط قوم د قوم خدای ته رجوع شئ ګناهونه پرېږدئ بچی بنې کوي ویډیو گیمونه ختم کوي میوزک سنټر ختم کوي سینماګانو تعلق پرېږدئ الا بدا قوم ټیکیږي چې خدای ته رجوع شي چې خدای ته نه رجوع والله العظیم که ټیک شي